بسم الله الرحمن الرحیم. اتم سمیسټر مضمون دی ستاسو د آزادۍ تحریک او پښتو ادب. نن ټاپک دی ستاسو څنګه چې تاسو ته ښکاري ټپه او د آزادۍ تحریک. نن ستاسو دا عنوان دی، ټاپک دی. نو پښتون تاریخ نه مونږ ته دا معلومیږي چې پښتون قوم چرته هم محکوم نه دی پاتې شوی، او بله دا ده چې د چا زور یې نه دی منلی، او پښتون قوم چرته هم تاسو وګورئ چاته یې سر ښکته کړی نه دی. نو عملي جهاد سره سره د شعر و شاعري برخه هم په آزادۍ تحریک کې شامله ده، او ټولو نه زیات بیا ټپه آزادۍ تحریک حصه لري. پښتون ولس هر کله کوشش کړی دی چې په ملک کې امن راشي، خو کله کله دوی دغه امن باندې اوسېدو ته چا نه دی پریښي، او دوی مجبورن جنگ کړی دی. خو د دوی د جنگ نه یعنی پښتون قوم د جنگ نه نفرت کوي او امن خوښوي. یو مشهوره خبره ده چې پښتون دښمني خو هیرولی شي، خو دوستی نشي هیرولی. بیا لکه څنګه یو ټاپک دی چې د لښکرونو ملک ته وایه په مړو موړ شوې کله نور غواړي جنګونه، د لښکرونو ملک ته وایه ډېرې دې کونډې کړې خیرې درته کوینه. نو دغسې په هر میدان کې الله تعالی پښتون قوم ته عزت ورکړی دی او هغو عزت یې ساتلی دی. لکه یو ټپه ده، په تور ټوپک ویشتلی راشې د بې ننګۍ اواز دې رامشه مینه، ځان د وطن په شمع سیزي چې پتنګان دې د زیارت طواف کوینه. چا هم پښتون قوم باندې حکومت کولو کوشش کړی دی، نو الله تعالی هغه خلک تباه کړي دي. د دې مثال تاسو ته وړاندې دی. لکه داور خان داود لیکي، مغلو په زمانه کې د پښتو د نصر بانی او د روحاني تحریک علمبردار پیر روخان د مغلو حکومت خلاف توره پورته کړې وه، او تر ډېرې مودې مغلو د دې تحریک نه ځان خلاصول کړی نه دی، او نه کړی و دې تحریک نه. د دې تحریک او جنګونو ذکر په ټپو کې هم راغلی دی. لکه وایي چې د مغل ظلم به نسکور شي، د پیر روخان توره په لاس جنګ له ورځي نه. دغسې د روحانیان سره یو ځای شي، که یو روحانیان سره یو ځای شي مغل به واړه په پانسۍ ته وخېجوینه. پیر روخان زبرګ هم عالم دی، ظلم زیاتی به د مغلو خاورې کینه. نو دغسې تاسو ګورئ انګریزانو په برصغیر کې میدانی علاقه باندې حکومت کړی دی، خو غریزه علاقه یا غریزي علاقې چرته هم قبضه کړي نه دي. انګریز هغې وخت د عجب خان افریدي نه ډېر زیات پریشانه و. عجب خان د یرې د پیښور د چاوړۍ ټولې ونې پرې کړې وې، کټ کړې وې چې هسې نه عجب خان پکې پټ وي. یعنی دومره
هغو عجب خان نه یېرېدل. لکه یو ټپه ده د عجب خان د نومه زار شم چې انګریزان یې په لندن کې یادوینه. او دغسې د عجب خان نازکې لوڼه د فرنګي په مخ کې ځي سرتور سرونه. انګریزانو په میداني علاقه باندې حکومت ډیر په سیاست سره کولو. چاله یې جاګیر ورکړو، چاله یې افسري ورکړه، او پښتانه به یې خپل په منځ کې جنګول. حاجي صاحب ترنګزی سید احمد شهید د انګریز خلاف بلا قضاګانې وکړې. د دوی په تحریک کې پښتانه د ټولو نه مخکې وو. بیا د کشمیر په غزا کې هم پښتانه د ټولو نه مخکې وو. که ډزبندۍ لوزنامه نه وی شوې نو غازیانو به سرینګر ته هم ور دننه شوي وو. لکه یو ټپه ده په الله تعالی زما باور دی ځکه په تشلاس د کشمیر غزا لزمه. په آزادۍ تحریک کې پښتنو کردار ډېر اهم دی. انګریزانو د دوی فصلونه وسوځول، اوبه یې ترېنه بندې کړې، قسمه قسم سزاګانې ورکړې او خپله ټوله وسله یې پرې استعماله کړه. خو د دوی د جذبه د دوی د جذبې کې هیڅ فرق رانغلو. رامداد خان یو پښتون هیرو د هند په جنگ کې انګریز خلاف جنګېدلی و او چې زخمی شو نو ملګرو کور ته راوړو، کور ته یې راوستو. مور یې خفه وه ولې شهید نه شوې؟ یعنی تاسو ګورئ داسې پښتنې میندې وې او بیا یې ووې دغه سوال د الله تعالی نه داسې کوي. رامداد دې دا واري خدای جوړ کړي که دوباره په کوپر جنگ وي مړ دې شي نه. بیا دغه رنګې چې کله انګریزان چترال ته روان شو نو خلکو د خپل نفرت اظهار داسې وکړو چرته لندن چرته چترال د بېننګي زور شو، انګریزان چترال لذینه. بیا هغې نه پس د کونړ د علاقې یو مشهور خان میر زمان خان باندې افغانستان په انقلاب کې بلا ظلمونه وشوي وو. یعنی میر زمان خان باندې افغانستان کې انقلاب و هغې کې په دې باندې ډېر زیات ظلمونه شوي وو. د دغې ظلمونو حال په ټپو کې دی. ما ورته وې شنګل ته مزه فرانسیسی تا به خپل توپو ته تړینه. نو پښتون ټپه او د آزادۍ تحریک نو پښتون قوم ټپه باندې ډېر مین دی. کله چې پښتون قوم ابتدا شوې ده هماغه وخت نه ټپې ابتدا شوې ده. نو پښتون قوم ټپه باندې مین دی او ټپه پښتون قوم باندې مینه ده. دا ځکه چې ټپه هم پښتنه ده او پښتنو د ټپې اوصاف تر ننه ژوندی ساتلی دی او خپل نوي نسل ته یې نسل در نسل منتقوي. نو پښتون قوم چې دی هغه لښکرو نه وسلو نه زیات الله تعالی باندې بروسه کوي. لکه څنګه یو ټپه کې وایي
په الله پاک می بروسه ده ځکه یوازې د کفارو جنگ لزمه پښتنو سره د هغوی زنانه هم په میدان جنگ کې خپل بهادرۍ مظاهره کوي لکه یو ټپه ده توره په لاس ټوپک په غاړه راځه چې دواړه د کفارو جنگ لزونه نو کله کله زلمی ورته هم دا وایي زما په مخ لاړې راتوکه کمې د ننګ ولی په شا خوړلې وینه بیا داسې د میوند په مقام انګریزانو او پښتنو جنګو انګریزانو سره جدید اسلحه وه او پښتنو سره صرف روایتي اسلحه وه په دې جنګ کې پښتنو ډېر جاني نقصان وشو داسې ښکارېده چې انګریزانو ته به بری میلاو شي خو کله چې ملاله نومې یو جینۍ رزمیه ټپې ویل شروع کړل یو اوچت غره باندې وخته د ټپې شروع کړې نو د پښتنو ځوانانو کې جوش را پیدا شو او داسې میوند جنگ پښتنو وګټلو د ملاله ټپه صدا وه که په میوند کې شهید نه شوې ګرانه لالیه بېننګۍ له دې ساتمه او دغه رنګې تیرا په جنگ کې انګریزانو خلاف داسې وی یعنی جو بل جنگ و تیرا جنگ هغې کې یو ټپه داسې ټپې مشهورې دي نو که مې دښمن نه تېښته وکړه بیا مې پښتون د تیرا مه بوله مینه تیرا ناموس د پښتنو دی ټوپک را واخله فرنګیان تیرا له ځینه بیا دې نه علاوه چمنی خان نومې جو مجاهد و هغه هم د انګریزانو ډېر سخت خلاف و او انګریزانو څنګه چې د نورو عجب خان افریدي رامداد خان داسې نور کوم کسانو هغه شانتې چمنی خان هم ډېر زیات پریشانه و لکه ټپه ده چې د چمنی خان طاقت څرګند شو ځکه انګلینډ کې انګریزان جړا کوي نه انګریزانو پالیسي دا وه چې پښتانه به یې خپلو کې جنګول او حکومت به کو نو دو چمنی خان نه ډېر زیات پریشانه و د چمنی خان په مرګ باندې ډېر لوی انعام کېښودو د چمنی خان د لاسه تنګ شول انګریزان یې ځکه اوس د سر سودا کوي نه نو دو یو ډېر لوی انعام کېښودو د دې د سر داسې هغې یو ملګری و هغه په لالچ کې راغی چې دا پیسې به زه والم او چمنی خان یې مړ کړو او د هغې ملګري نوم جعفر و لکه ټپه مشهوره ده دا چمنی خان چې دې حلال کړو جعفره رب دې درله درکړي دوزخونه بله ټپه ده د چمنی خان په مرګ جعفره بچی د پښتونخوا جړا کوي نه نو ټپه چې ده دا آزادۍ تحریک سره تړلې ده څرنګه چې نوره شاعري ده همدغه رنګې ټپه چې ده هغې هم د آزادۍ تحریک کې ډېره لویه برخه ده دا تاسو ته ما مختصر غونې ولولو نو د دې تفصیل به بیا وروستو انشاءالله بل کلاس کې به کوو
نو دا فلحال تاسو وګورئ او دا ستاسو مضمون چې دی دا د آزادۍ تحریک او پښتو ادب دا دی او ټول بچي خپل حاضري ولګوئ حاضري چې د هغه ډېره زیاته ضروري ده